أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. درود شریف ہوئے اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرام او د دې مجلس حاضرین و مسلمانانو ټولو نه مخکې خو مې تاسو له تکلیف درکړ، ډېر په انتظار کې مې واچولی، معذرت کوم. ما 12 بجې 12 نیمې ټیم دوی له ورکړی، شیرولی جي صاحب ته ما ویلو مې 12 نیمو له به انشاءالله ځان را رسوم، 1 بجې به سبق ختم کړم بیا به راشم. خو هغه زموږ دا کوړي دا مفتي مختار الله صاحب زیده مجدهم والده صاحب وفات شوی و. نو پښتانه وایي مرګ بیا مخکې وي مړی مخکې وي. نو هغې ځای ته لاړم، نو لار راته اوږده شوه، هغه جهانګیري کې وه. د هغه ځای نه ډېر په منډه او په ترړه مو ځان راورسو. خو د شکر دی مقصد د پروګرام دی چې ملاقات وشي او 2 خبرې د دین وشي. محترم ورور حاجی شیرولی صاحب د بچی او دروار ختم دی، او په هغه ختم کې هغه د خوشحالۍ دا مجلس جوړ کړی دی، او د مسلمان د ایمان نښه دا ده چې دی به د خدای په قرآن د خوشحالۍ اظهار کوي. مسلمان وایي دې ته چې ده به مینه الله سره او الله سره چې کله د بنده مینه نو د الله د کتاب قرآن شریف او د الله کلام سره به مینه ساتي. د مسلمان خاصیت دا دی والذین آمنوا اشد حبا لله. مسلمان دې ته وایي چې الله سره به د هر څیز نه زیات مینه، او که د چا په زړه کې د الله مینه کمه وه، د ښځې زیاته وه، د بچو زیاته وه، د مال دولت کارخانې جایداد زیاته وه، پوه شه چې د دې سړي ایمان کې ډېر لوی غبن او تاوان او نقصان دی. نو د مسلمان مینه به الله سره زیات دی. غزوه بدر کې حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ شریک دی. یو طرف ته 314 مسلمانان دي او بل طرف ته تقریبا سکم زر کسان دغه دي کافران دي، او دا سکم زر کسان کافران ټول مسلح دي. نو قانون بدو چې مبارزه به کوله، د جنگ شروع کېدو نه مخکې به مبارزه کوله. مبارزه دې ته وایي چې صفونه ولاړې د دشمن او اخوا د دشمن، د دې صف نه یو کس وځي یا 2 یا 3 یا یو، او انورو له چیلنج ورکړي توره داسې وړقئ چې ما له میدان ته راوځي. دا به سخت جنګ و. اوس خو په مورچه کې ناست دي، ځان بچ کوي په بل ډس کوي، نه ابه مخ په مخ تورې سره جنګېدل. نو چې دا 2 به یو بل پسې راووتل، دې کې به یو خامخا مړ کېده. داسې به نه وه چې یو به بچ پاتې شي، لازماً به یو کس د سر نه به دواړو دنګلي چې یا به زه مرم یا به دا سړی مري. نو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بچی دی عبدالرحمن، دغه وخت کې لا دی مسلمان شوی نه، کافر. توره لاس کې و میدان ته راووت او توره یې داسې وړقوله او 314 مسلمانانو له سره د حضور پاک ټولو ته چیلنج ورکوي، هل من مبارز شته چې زما میدان له مقابلې له څوک راوځي. دا اواز قانون دا دی چې پلار د زوی اواز پیژني. حضرت ابوبکر صدیق اواز واورېده، تپوس یې وکړ دا اواز د چا دی؟ د عبدالرحمن نه دی؟ وی دی که نه. بس فوراً یې تورې له شړنګ ورکړ، د تیکې نه یې ویسته او منډه یې کړې، وی دله. او صحابه فوراً کلک چې لار پرې خوده حضور پاک کلک ونیوی ته به نه ورځئ. وی د ما زوی دی عبدالرحمن چیلنج را کړی دی، زه ورځم. رسول الله مبارک ورته وی ته به نه ورځې، بل څوک به ورځي. وی د الله رسول ما پرېږده چې نن زه د اسمان فرشتو ته خیمه چې د الله د دین دپاره د خپل دوی نه ورتېرې، یا به ما وجني یا به یې زه وجنم. خو پیغمبر علیه السلام پرېږده. بیا چې جنگ کله ختم شو، دی خدای مسلمان کرستو، نو بیا یو ځل پلار ته بابا وی غزوه بدر کې
موت جنگیدو نو ته د ما د تورې لاندې رالی وي توره مې اوچته کړه چې والې مې نو ومې کتل نو پلار مې وې نو ما پرېښود وی که نه مې ویلي دی بس توره باندې مې دله سټ والی خو چې پلار مې وې نو بس توره مې اوچته کړه ومې نه والې هغه ورته څه وایي حضرت ابوبکر صدیق وی بچې که ما لیدې وې د ما د تورې لاندې راغلی وې قسم په الله که مې پرېښی ما به د خدای په نوم قربان کړی د مسلمان خاصیت به دی د الله دپاره زوی قربان ښځه قربان مال قربان هر څه قربان خو چې الله خوشحاله شي دا د مسلمان خاصیت زمونږ د طالبان وایي که نه اسم تبذیل د طبعي فعلنا په اشدو وایي راځي والذین آمنوا اشد حبا لله مسلمان خاصیت دا دی چې د په زړه کې به د هر چا نه د الله سره مینه زیاته حضرت ابراهیم علیه السلام یو ځل ګډې چیلې سره وړي یو هلک راغی په ډېر سوریلي او خشته ترنم اواز سره د الله صفت کو سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت ډېر په خشته اواز هغه هلک لګیا ابراهیم علیه السلام ګډې چیلې پرېښودې ورته مخامخ ودرېد الله نوم یې لیکېږي نو چې هغه او الفاظ بس کړه نو ابراهیم علیه السلام دې بچې ډېر خشته اواز دی او زما د رب صفتونه دې وکړل لکې مې د اواز ورننوت یو ځل بیا به راته ونه وې هغه هلک ورته باباجي څه به راکړي وبه ویم درته خو هسې نه څه به راکړي وی څه غواړئ وی دا نیمې ګډې چیلې که راکړې درته یې ویم نو اوس که زمونږ غوندې سړی وي زما خپل کار کوه اړ وایم یا به مې چې مړه ده یو 10 روپۍ به درکړو یا یو 100 روپۍ به درکړو نو نیمې ګډې یو ګډم نه یو چیلیم نه دوم نه دریم نه نیمې ګډې چیلې راکړه درته یې ویم خو د ابراهیم علیه السلام خو خلیل الله دی زړه کې د الله صفت دی ورته څه وایي وی بلکل دا نیمې ګډې چیلې ګڼ قربان د الله د نوم نه ووایه نو هغه ورته د هغه مخکې ځل نه په ډېر خشته او ښکلي اواز بیا ووایي سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت ابراهیم علیه السلام سترګو نه اوښکې وبهېدې بچې یو ځل به راته بیا وی باباجي نور به څه راکې وی دا باقي ګډې چیلې ستا د الله د نوم نه قربان نو بیا ورته په خشته اواز ووایي نو بیا ورته ابراهیم علیه السلام وی بچې یو ځل به بیا وی ما غالک ورته وی کاکاجي اګړې چیلې خو دې ټولې راکړې نور به څه راکې ابراهیم علیه السلام ورته وی بچې دا اګړې چیلې به سرولم غواړي زه به دې شپونکې شم دا بدلو سروم خو ما ته زما د رب دا نوم او دا صفتونه خشته ووایه دې ته ایمان زموږ حاجي صاحب وایي که نه وی اوس په پسه چې معلومیږي چې ایمان لري څوک او کله میدان کې رستو کېږي چې ایمان لري څوک مونږ یو دا شی نشته مونږ به په پټو کې وبخور کوو بانګ به وویلی شي وبخور مونږ نه پرېږدو وبه خرابېږي مونږ به دوکان کې ناست یو ګاهک به راته ولاړ وي بانګ به وویلی شو قسم دی که بانګ دپاره مانځه دپاره چا ګاهک پرېښي زمونږ ایمان څه شو هلته بانګ ویلې کېږي دلته مونږ دکان کې لګیا یو هلته اقامت ویلې کېږي دلته مونږ دکان کې سودا خرڅو ولې ګاهک راځي سودا خرابېږي هلته کې اقامت شروع دی مونځ کېږي دلته مالو شروع کړي مو بخور شروع کړي ګوټ چاري د دکان ته هلته اقامت شروع دلته کې زما دوست د چیرې سره چیس کی د خیر د مونځ به رستو ا دوست وته لا کړه وي هلکه بانګ وي جمعه ته د خیر د رستو به چیس کا چي یخېږي دوست قیمتی شو چه قیمتی شو فصل قیمتی شو او بخور قیمتی شو دکان او پیسہ قیمتی شو خدای رستو شو دا بانک چې مونږ ته ویل کېږي دا د چا आवाज دی دا د الله आवाज دی خو جبستا ده دا د فرشته आवाज دی خو جبستا ده دا د الله د رسول بلنه ده خو جبستا ده د مسلمان جبه ده نور توحید د الله دی او بلنه د الله ده مونږ د خدای نوم پرې نه خور خفه کېږو به نه د مارونو مونږ چې چاته دوست سره په ټیلیفون خبرې کوو په موبایل او دې کې بانګ وویلي چې موبایل چا بند کړی نه پته ولګېده چې دوست قیمتي شو دوست خفه نه شي خیر دی که خدای خفه شي
هلته جمعات کې اقامت شروع دی دلته کې مونږ خبرې کوو په موبایل او څه وایو هلکه شابه زر کوه اقامت شروع دی ګوره رکعت را نه ځي ای خدایا یا الله یا سوچ وکړه دوست قیمتي دی که الله قیمتي دی مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه پروګرام نه تللی خلق ورسره ستړي مشي کول هغې کې خبره وروسته شو تاخیر شو اقامت شروع شو د چې راورسېد اقامت شروع شو چې دی به شریک شي خلکو ستړي مشي رکعت اعلان دی که خو په رکوع کې شریک شو دا ستړي مشو د وجې چې مونځ د اخلاص کړ په سلګو سلګو جاړي ملګري ورته وایي شاګردان وایي صاحب ولې چا خوږ کړې چا تکلیف درکړه چې جاړې وی نه وی ولې جاړې وی شپږ دېرش کاله پس رانه تکبیر اولا فوت شو تکبیر تحریم په دې جاړه الله سره چې مینه نن نه پس به ګورې وروڼو ټول ما سره یو وعده کوي چې کله بانک شروع شي بانک او څوک هم د سره په ټیلیفون خبرې کوي فورا به ورته وروڼې بانک شروع شو تم د بانک جواب وکړه زه به مو کوم بانک نه پس به خبرې کوو بندوی به ښه ټول وایي انشاءالله څوک سره وایي انشاءالله او چې کله اقامت شروع شي الله ته معراج دی منځ الله ته دی بلی فورا به موبایل بندوي د پلار ولې نه دی د مور ولې نه دی وایي مورې بیبي بابا بیان اقامت شروع شروع ستو به خبرې کوو خفه کېږي خدای دې خوشحاله کړي او چې الله خفه نه شي نیغ به اقامت کوله د الله د نوم به احترام کوي قسم دی چې د الله د نوم د احترام وکړو دنیا کې به هم خدای برکت درکړي په آخرت کې به هم درکوي زبیده نه زبیده د هارون الرشید ښځه دومره تیکه ښځه حج د بیزان سره خیراتي خلک بوتل د دنیا خلک به بوتل حج یو دا نیکی دویم سوال د عرفات د ساید نه نه روسته مکه مکرمه ته دغه چې مکه مکرمه کې د زمزم د اوبونه علاوه نور اوبونه د جامو انزل او د غسل و غیره او د نور استعمال وبنه نه روسته او دریم اساس خو دغه وا دریم دا وا چې غریبانانو له په کاسو ډکه ډکه روپیا ورکول کونډو یې غریبانانو دومره نه کې خزا او چې کوم شاهي محل هغه له دا قانون خو چې د مونږ په محل کې څوک هم نوکری کوي ډیوټي کوي نو قران حافظ وي د دې وجه نه خلکو قران یادو چې کله بادشاہ محل کې راته ډیوټي ملو شي او د سیکرټری نواله تر د چپړاسي پورې د خاکرو او بيشتي پورې به خلکو د قران حافظانو او اډر سو وی لګیا خپل قلم خدامه جارو وهجارو کها خدا خدای د قران تلاوت وکړي دومره نه که خدا او چې کله وفات شو چا په خوب کې ولیدا وی الله د سره سو وی چې الله ته مخامخ شو وی ماته الله وی چې الله اجزو به دې د قران د ډېر خدمت کړي ډېر خلکو باندې حجونه کړي دي صدقې دي کړي دي ډېر خلکو استاد اوجه قران یاد کړي دي خو زه به دې کې ستاسو کمال دی دا خو زما کمال کته ما یو تور پیدا کړی وي د دنیا په یو ګوټ کې تاسو کولی شو کومې پرنزوره پیدا کړی وي ګوډه شلاند تاسو کولی شو دا خو ما د حسن در کخولې مې پیدا کړی او د بادشاہ نکاله مې راوستې د هارون الرشید امې در باندې شیخ کا نو ذکر دا کار یو باندې کې مې چې د غریب کور کې پیدا کړی تاسو کولی شو ما خو حسن خپل پیدا کړی بادشاہ له میرا واسطه د بادشاہ مینا مې در سره پیدا کړه او پړه کې مې د قرآن او د دین مینا واجوله دا کار دې کړی دی کدا معنی وکړ چې یو لنده و چې درشپون کې کول کې تاسو کولی بس و چې دا الله و ما عزت به دې غرقش وی بیا الله فرمایل چې نه زبیدې په یو عمل دی باخا یو ځل تا روټه خوا پلیټ نه د ترکاری چې تا کړنونه خپل ته دکړه د کې بانګ شروع شو ستا په سر لوپټه نه نو تا زر نوړې واپس په پلیټ کې خاودا او په سر د لوپټه سم کړه او بیا د نوړې چې تا کړه زما د بانګ او زما د نوم دغه قدر او احترام د کړې پاغې مې وبخلې د جنت په خوا به د ماشومان جنکې هم وکنه د بانګ وخت یو سم زنه نظر سو مال په سر کې لوپټه په سر کې چې بانګ شروع شي خزه کوي د احترام او ټي وي بلګېدلی نو زنانه مور بابا دکانه بچي بند کا بانګې شروع
وی به کې نه غنانو کې دین شتا او ما شومان جینا کې به نو چې لپټه به په سر نه نو لاس به په سر د پاسه کې خو دې خدو وته دا چل خولو نن سبا لپټه شته نو په سر وسو لپټه خدو نو پرتګونه نشته پتلونونه چولې دي کمیسونه نشته جانګي او چولې دی نه کرے بنینو نه چولې دي ماره اوسه ښکاری سر به کم دی خلک کوئی ګران شو چې ګران شو تیل ګران شو چینی ګران شو وړو زم شکر وباده چې کانی د خدای د سر درا باندې نه را بری موږ څنګه موږ خدای موږ پورې خنداګانې کوو په دې نیټو ګوره سو کسان راځي چې غي د خدای موږ پورې خنداګانې پر پمانځ کې ګډاګانې کوي د لکانو ته پته راکړه په دې نیټ راغلي کې نه راغلي پمون ولار دی وګړي بل بوډا دی غټ شیخ الاسلام ګیره امدا او اے خلق په پیسې نو له دلته د ډول والی کېږي په مانځ کې ګړيږي په رکوع کې ګړيږي په سجده کې ګړيږي چې څوک د خدای مونږ پورې ټوکې کوي د قوم له خدای خیر ورکړي دا خدای چا برکت د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې الله په موږ رحم کوي یعنی قسم په خدای د مو قوم نن د دې قابل دی جوګه دی اپکهږي مچ په موږ اسمان نه کاڼي مانځه وخت کې مونږ موبایل بند نه کو د مانځه وخت کې کاروبار بند نه کو خدای لرا نه لو اقامت وخت کې بند نه کو بانګ احترام مونږ نه کو نور مونږ سکو مونږ پورې مونږ ټوکې وکړي علماء پورې مونږ ټوکې وکړي ګيري پورې مونږ خنداګانې وکړي پټکو پورې مونږ خنداګانې وکړي حافظانو پورې مونږ خنداګانې وکړي تبلیغ پورې مونږ خنداګانې وکړي مولا پورې مونږ خنداګانې وکړي څه شي مونږ نه پاتې د پیغمبر مبارک خاکې جوړې شوې د قران تذلیل خلقو کپانه خلقو شلولې نور بس نکاح غوندې شي چې قران وی هغه پورې خدو ټوکې وکړي تا په ملک کې پردې غوندې شي پورې خلقو ملنډ ټوکې وکړي لیکن موږ وایو چې نه خدای موږ ته سوچا غوړو بارانو کا ګرانی د موږ له سوچا غوړي را سوچا غوړو باران او کنه ډېر تور دې کړې ډېر ګرانی شو ډېر زیاته چې ګران شو خدای په ګران شو یا الله چې موږ ته پکور کې د پيو نیر روان او تهجد نکړي سار دې موږ کړي دي ټول غیبت چغلی حسد بغض او چې خللق مولا غدا سه د مولا غدا سه د مولا غدا مولا پسې کړ او بیا الیکشن لیکل دا بیا غریبانان مولیان بسو ولاړې موږ په مخاغشته کستا الیکشن دی ورته د مولا په ځای لیکل کړي خپکه ګم مولا دی وطن نه ټوټ ټوټ دوتري کې بنو دري لوور ودري کې ترکان ودري کې جوړ ودري کې بل ودري کې مولا کو دې څه تبلیغ والا دی او تبلیغ نه ولې څه چلو استاد بچو ته دی غلار خي تسبو تسوي تسبیح جلال کې په ذکر کې یو نه مدا اوریدل وی پتار کې صفیا کې چوری دي صفیا کې هغه دانه چې ته په الله یاد هغه ته صفیا کوي ګرانی دا نه تعالی بک خیر ان شاء الله تیار ساته د پيونیر کې سار را پاتې کول کې بده بیګ یو بد شاتو نیر بیګ او یو د پيو که خیر ان شاء الله ولی کوم خدای ډېر خوشاله خدای په دې خوشاليږي چې په خپل بچي قران زدکا خدای په دې خوشاليږي چې په خپل بچي دین زدکا خدای په دې خوشاليږي چې خپل بچي قران ته وقف کا کومه دنیا کار په دې خدای نمرا باندې کوي چې تر دنیا کار ولې کوي بالکل د دنیا کار کوا خو د دنیا د کار سره سره الله هم خوشاله سره نو زه به دې الله سوي وې د ما د نو احترام نه پاغي مې وبخښه دلته ابراهيم عليه السلام سوي اغا لگتا وې نور بسرا کې وې بابا جی صبرا کې ګړ چيله خود امراکل وې الله نوم نه قربان شپون کې بده شمدا ګړ چيله بدل او سرو خو یو دل ما د الله نوم ما ته بخښتا واز بیا وایا وتوي اغا لګ وې بابا جی ابراهيم مبارک دشا نه مې ګړ چيله ستانه دی پکار د انسان نیم د خدای فرشته ما الله راو لګرن کې تور چې زما د خلیل وګوره زما د دوست یره د پزړه کې زما څومره مینه ده پته ولګېدل او د ګټله ستا زړه ما چک الله ته پته ولګېدله الله ته د مخکې نه پته وخو فرشتو ته خوله چې ستا زړه پته ولګېده چې ګړو چیلې ارسه د خدای د نوم نه قربان او چې کله ملکیږي ملک الموت ول راضي د ابراهيم عليه السلام نو ساته او باسي نو ملک الموت د پیغمبر دا خاصیت دی چې پیغمبر نه لګونه مخ کې مشوره کوي تیم نه بدوي
ملک الموت ولا راغی ابراهیم علیہ السلام له ستا ټیم پوره دی تقریبا څنګه دی خو خلا او ته وی دونه ټیم شته چې د ما یو سوال الله تورسه بالکل وی خال الله توایا چې ابراهیم وی الله د دې خبر دی ګوري الله نه سمټ نه دی خدا بعضی سیس دی فرشتو تخکارا کوي مخلوق تخکارا کوي وی الله توایا چې ابراهیم وی هل رأيت خليلا يقبض روح خليله کہ دا سے دوست بدلی دی کہ دوست وجنی کہ دما سنگا دوست ہے ادھر دوست ہے کہ مانا سو باس دوست ہو کوشش کری کہ دوست بچ کے ہاں تو ما وجنے دا سے دوست بدلی دی کہ دوست وجنے اللہ دا سنگا دوستانا دا نو ملک الموت لار واپس را گئی وی رب میں سوئے وی رب دے وئی کہ ابراہیم توایا هل رأيت خليلا يكره لقاء خليله کہ دا سے دوست مراتا خوایا کنا کہ دا دوست ملاقاتی نی خوخ دا سے دوست بدیم چے دلیدی کہ دا دوست ملاقات تو سنگ دا ما دوست تے چے دا ما ملاقات تے نا دے خوخ بس پوچھو کہ الموت یوصل الحبیب الى الحبیب کہ مرگ دوست سر ملا ہوئی اوہو واقعی مالا خواہ اللہ مرگ را کئی خسل را کئی زان سر میں یوزے کئی زان سر ملاقات پہ عجل 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 تلوار کا وزر صوبات ہے خود سر ملاقات لما روح نفس دا اللہ دا ملاقات نا قربان مرشم بچی پادش اسماعیل ہوندے بچے اسماعیل اسحاق ہوندے بچے دا پادشی اس پروادش دا بیت اللہ و عرص پادشی وچے اللہ سر ملاقات دا مسلمان خاصیت بسی والذین آمنوا اشد حبا للہ چی چاکی ایمان میں خدا سر بڑے رہے رہے اس اللہ مونگ دینا نہ منے کئی جزا بیدارا مکاوا چی نہ کیسے بخلو اللہ دی دکان نہ منے کئی دا دنیا نظام پدے چلے گی کنو کری گئے نہ منے کئی کہ فوج کی برتش بھی دینا نہ منے کئی دا مونگ سرحادات بسوک ساتی پولیس کی برتش بھی دینا نہ منے کئی امن بسوک راوالی دا ټول ارسل دنیا دا پار ضروری دی ډاکټر هم جوړ شه چې ډاکټر زما علاج نه کړي به مون څنګه کوم روزه وسنګ نکاو انجینیر هم جوړ شه چې انجینیر نه وي دومره سات کې ځل ته نشم را رسېږي دا ټول ضروری دی او د دې سره سره الله باندې رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذکر الله دا به خدای په لار کې رکاوټ نه جوړي حاجی شیرولی صاحب خدا علماء سره مینه د موږ سره محبت ته کنه نو کوم ځای نه مودان په منډه منډه پس غلې دورا وس ورنه موږ به ویلو چې حاجی صاحب نا وخت دی او بس تکلیف دی نه شو راځي دی به خپه شي مو وای چې نه دی ولې خپه شي د علماء سره مینه ساتي د خو بچی باندې قران زکه په دې وجه زکه دا علماء سره مولانا سے بیرون سره محبت ساتي او انشاءاللہ یقینو کہ چدی پخپلو بچو باندے قرآن زکی روارے قرآن زکا دست زکا تپوس باو کہ انشاءاللہ دنیا جون بمخی کا خیر انشاءاللہ اللہ کو غیرتی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انا اغیر منکم استاسو نزیاد غیرتی زیم واللہ اغیر منی خدای دمان نزیاد غیرتی لی نو غیرتی لی چاہ بدل نہ پڑی تب اللہ سرمی نہ کہ اللہ بتا سر نہ کیسی لکه پختانه سوی وی یو لاس تپړق نه خيږي سو نه خيږي دو نه ښکاري او الحب من الجانبين من وی د دوارو طرفونه یته الله سره مینه کې الله به سره کوي یته د الله د پاره بزان سخت تیرې قسم په خدای قسم خورم چې خدای به بدل درکړي رونو دا موبایل کم استعمال ویخه په دې موبایل کې غندونه مګوره ګنا پکې مګوره د دې په دې الله یاد کې ذکر کوي درود شریف وای تسبیح لاس کیونه سے یو بچی راواله حفظ په علم په کې حافظان او عالمان کې بچی مې یاريږي روزي په خدای ورکړي زموږ روړې په خدای ده په ظاهري اسباب وي څنګه نشتا ستن خوابې زموږ په مدرسو کې تاسو کې د مولا صاحب 4000 او 5000 د میاش 4 5 غټ شیخ الحدیث پي لزر دولت زره بتان ولا دولت زره ستا کار کیږي د میاش تاسو 10000 او 3000 تنخواله دلته تور پټه تړلې الطال کا گزاره پې نه کیږي 70000 او 1000 تنخواګانې یو لک کورېله تاسو په گزاره نه کی زموږ د مولیانو 4000 او 5000 تنخواه ما دیو بابا بھی میدان میاشتے میں نہ دا گھنٹے تنخواہ ہوئی دا میاشتے
وی پدې گزاره کیږي ستاسو مې قسم دې زمونږ ملیان او حافظان پدې 4000 5000 تنخواه کې خدای عمرو حجونو لمبو یو به قرضداري نشو کړ هغه ځان له کور جوړي او بلډینګ جوړي نو قرض باندې د لور دوی وادي نو قرضداري بني ان شاء الله وی دا څنګه مې بابا جی په څنګه موږ هم نه پیږي نا خیر 4-5 روپے ہوتے ہوئے عمری حجونم کو قرضم نشتا او میں جامعیم خشتری قرضم نشتا خوشحالے نو سنگا میں پسنگ نہ پوئی گو کر یہ رکھو مولی سے سنگا نو میں نہ پوئی گم پسنگا بدلار روان کو چلا حلتے جیبو کرو 15 روپے روڑے مالے راکنے استاد جدا ہوا جیب کی مواچو چلا میں بابا جی دل ترہ سے میں تا وقتی سوے کدا سنگا بھی ہو میں دا سنگا دا قدی کدا دیا دیتا سنگا ہو تارا جیب نہ خدا رہو اس طرح زمان جیب کے واقع دیتا سنگا ہو ومن يتوکل علی اللہ فهو حسب پا اللہ بروسہ کر زمان قسم پا خدا روزی دا اللہ اللہ سے قسم پا خدا عزت دا خدا سر بچی دا خدا سر روح صحت دا خدا سر امن دا خدا سر ارسال اللہ سر یو بچے علم پسیو باسے خواہ یو بچے لکا غگ نہ کھوے انشاءاللہ وہ آئیں یو بچے نوسی حافظان کے دا قرآن شریف دا مدرسو سر بیناو کے دا علماء سر بیناو کے پخپل مال کے دولت کے دا مدرسو دا جماعتونو عیساو کے پخپل مال او دولت کے دا خدا عیساو کے مدرسو جماعت دا خدا پخپل مال او دولت کے دا علماء و حافظان ویسیو کے پلو بچو لور کے دیل پڑھ دا دین خدمت پڑھ اللہ باجر در کرے نمارو نظم لیٹ شم و تاثر من وقتی را سکینو لے نو ستڑی شوی تاثر من وقتی را سناس کے نمانزہ وخم دے اللہ مدیر خوشحالکا دادا حاجی شیر ولی سیب دو برکت کا زمان ستاسو ملاقات شو ولی ثوابے خلق پا مانڈیر گران دی دے ٹولی سیمی خلق ثوابے دا دے علاقے خلق دیر دیندار دی دیر صالحان دی دیر عالمان دی پتا سو گریر حافظان دی پتا سو دی شکر کور پا کور عالمان دیر زیاد بگ سرپا دارلوم نومانیه کے دارلوم حقانیه کے ارکان دا دی آسوابے و دا دی علاقو خلق شویڑے و دا پا گنش ملتا دا کی فارغی کی شکر اور دیر ویڈو علماء دلتا شکر دمونگ حضرت مفتی فرید صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا عبدالحلیم صاحب دا ضروبے اور ستاسو دلتا دا مانے رے مولانا مانے رے دا شنو یو دا شاہ منصور حضرات نا پا مانے رے کہ زمان دا باچا خان مولی سے پلار پا تیر شوی دے ریلوی عالم او ریلوی عالم او دارنگی پشوی اڈے کے دلتا کہ مولانا سر بلن خان سے پیو مداگی بابا جی بند شخصیات لوی خلق دلتا تیر شوی دے شاہ منصور کیو گورے دا سنو الحمدللہ پتا سر دے علماء اثرات دی اللہ مخوشحال لکھا اللہ مبرکات نصیب کا اللہ دے حاجی شیر ولی سیب دا والد سیب دا والدی سیب علم روح صحتو نور دا درونو لدے خدای روح صحتو نور کی اور دا کمو بچو چا قرآن شریفون از دکلن خدای پاک دے وطا دا دے قرآن شریف دا تلاوت توفیق ورکی اور دا ارمان دے دے بچو متعلقہ ما دا پتر دا ما سر ریر خطالق دے ما سر ریر ربینا خدای پاک دا بچی عالمان کی دے دا ارمان رد اخلاص نا دعا وطاو کے اماد دی اور طول بچی دی خدای عالمان کی خدای دا کور والا دا طول خاندان اتفاق نصیب کی اللہ دا غمون و فتنون اللہ پامن کے اساتی اللہ روح صحت نصیب کی دین سر علماء سر چی دی سمر بین اساتی خدای دا غی اجنون دل پر دنیا کے مرکو پا خیرت نے مرکی اللہ بچی کامیاب کے مولانا سے ابتدو کے رکستانو مولانا ایرشو مولانا جمشید سے زمان زور شاگرد دے پخوانے مولانا جمشید سے ابتدو کے جب پا عمر کے علم کی برکت چوک ولار دے مولانا مومن شاہ صاحب الیکشن تا ولار دے بس ما خبر خودی ووری دی کہ خیر انشاءاللہ طول بولے اٹھ ورکے گا خیر انشاءاللہ ہاں دعا بم تو اٹھ بم ورور کدما پکی نیتا کہ زبا مولا را گلے کتاب لطول اٹھ ورکے ویر سوک چی بنا عالمان جب کدا عالمان عمر گری دی آپ تا خیر دیتا نشے ویلے دے کتا تا بیا حالات دی کنا تا خود دوا واری زویلے شب آدھا ما دا طول رونا دی بچی دی انشاءاللہ طول با اٹھ ورکے خواہ انشاءاللہ اللہ ہم کامیاب کا خدای زمون دا عالمان مشران کی دیندار دی خدای زمون مشران کی اللہ ہم دا فتو آفتون نپامن کے اساتا خدای جسوک بیماران دی پکورون اسپتالون کے روح صحتون ورکے چاہ بچی بیماران دی روح صحتون ورکے او خدای کچاہ تا سب پریشانے دی پا خوشحالو یا بدلے کے یا اللہ چاہ تا سب ٹینشنون دی پا خوشحالو یا بدلے کے
مدینه منوره یو ملګری دی او خړه حادثه کې مدینه منوره کې یو مرګره دی په غټه حادثه کې دی الله د مدینه هواګانې ولا د برکت دی خو ته برکت کې او ته ولا روح صحت ورکو حادثات ولا محفوظ کې او خدای کده چې بچینی یا وی خو نارینه اولاد نارینه اولاد ولا ورکه کده چې د جون مرګري دی خدای صالح مرګري ورکه کده چې کاروبار کمزوري کاروبارونه کې ولا برکات واچي او حاجی شیرولی صاحب تم دو کې چې د کاروبارونه کې خدای برکات واچي دی غریب غریب بیمار به کړه الله دې روح صحت ورکه والدین له الله روح صحت ورکه دلته څومره علما دي الله علومو کې برکات واچي تاسو بر نوجوانان بچی چې ماته مخامخ ناس دي خدای د ټولو په جون کې برکات واچي او د مشرانو سپیڅګرو له روح صحتونه ورکه دا کله د علاقه په دین آباد کې تموږ د فتنو آفاتونو په امن کې وساتي وصلی الله تعالی